حضرت دانیال علیه السلام وی چې کله بخت نصر باچا کوی ته وغورځو بخت البدایه والنهایه د واقع لیکلې ده وی چې کله کوی ته وغورځو بخت نصر باچا نو په شام کې یو بل دغه وخت پیغمبر او حضرت ارمیا علیه السلام هغه ته الله حکم وکړ ورشه حضرت دانیال علیه السلام په کوی کې پروت دی ولا ډوډۍ اوسه توجه غواړم ډیره الله په کوی کې مروټه ورګي الله په کوی کې مروټه ورګي و چې کله ارمیا علیه السلام الله ته وی چې خدایا اخو په عراق بابل ښار کې دی او زه په شام کې دا خو په میلیونو سفر دی خدایا څنګه رسېدی شم پیغمبرو نو زما رب ورته وی په ما د توکل او باور نشته په ما د توکل نشته رسول والا خو زیمه اسباب جوړولو والا خو زیمه وی حتی تر دې چې روټۍ تیاره کړه بار روته الله تبارک وتعالى یو تیز سیلې راوسته او د سیلې دا پیغمبر په اوا کې اوس خلکو ته کتل سیلې رااله پیغمبر په اوا کې حتی تر دې پورې چې د حضرت دانیال علیه السلام کوی سره کوس کو روټه आवाज وکړه چې आवाज وکړه وې سوکې هغه ورته برن आवाज وکړي پیغمبر الله را لګل ستاده لپاره د خوراک کوی زمار امر وکړو چې ورڅ زما یو پیغمبر په کوی کې ناشته او د ډوډۍ ضرورت دی الله را لګل وې د هغه د خلینو دا کلمه اوته چې سبحان الذي لا ينسى من ذكره زما د په هغه عذاب ته لپاره پاکي وې قسم دې لا ينسى من ذكره چې هغه څوک په کوی کې نه لري چې څوک زما د رب په کست باندې یاد کی زما رب اختیانه یاد کی دما محترم چې زما رب زما کوی کې تنظیم وکړي چې کوم د ځمکې د پاسه ګرځي وسایل اسباب وسره شته نو الله هغې دپاره څه نه کوي دما محترم موږ سره هر قسم وسایل شته دنیا کې هر قسم ذرایع شته دنیا کې هر قسم اسباب شته لیکن بیا هم زموږ ستا عقیده په اسبابو د په مسبب باندې نشته په مسبب باندې نشته چې هغه الله دی دما محترم په الله باندې زموږ عقیده نشته او چې کله عقیده په الله باندې پیدا شوه او د مسلمانانو قطع شو نبی اسلام مبارک فرمای وی الله به تا سره کله راضي کیږي الله به تا سره کله مینه کوي تا ته پته ده تا ته پته دی خبرې نو نبی اسلام جمله او فرموله چې ته چې ما سره د انسانان محبت وکي نو نبی اسلام د هغې دپاره یو قاعده ښودلې ده او چې ما سره د الله مینه وکي هلکه څوک نه غواړي چې ما سره د عمران خان مینه وکي څوک نه غواړي چې ما سره د نواز شریف مینه وکي ځکه د وخت بادشاهان دي نو د دې بادشاهانو بادشاه چې کوم دی هغه دپاره سته ولې دا نه وایي چې ما سره د مینه وکي نو نبی اسلام یو جمله ښودلې ده که ته وایې چې ما سره د الله مینه وکي نو ازهد فی الدنیا یحبک الله دنیا کې چې کوم اسباب دي د دې نه به ستا عقیده اوچته شي په دنیا کې په اسبابو به عقیده نه ساتي ته به څه چې کوي الله کوي څه چې کوي الله کوي کوونکی زما رب دی د ټول جهان مالک خالق دا زما رب دی او که ته وایې چې انسانان دي ما سره مینه وکړي نو وزهد فیما عند الناس یحبک الناس او چې د انسانانو سره چې کوم اسباب ګاډي مال او دولت دی د هغې نه به ځان وساتې او د دې مال ته به نه خفه کېږي د دې د مال نه به مستغني شي نو یحبک الناس دا خلک به تا سره محبت کوي او الله به هم تا سره مینه کوي د ما محترم نو داسې څوک غواړي دنیا کې چې الله دې ما سره مینه وکړي زموږ توکل نشته په الله باندې د ما محترم زموږ توکل نشته په الله زما هغه یقین نشته کوم چې د محمد رسول الله او د صحابو یقین په نبی اسلام باندې هغه یقین نشته او که هغه یقین دې دور کې په الله باندې پخته پیدا دا وګڼه بس دا به ایمان ګڼې چې دا انسان تا ته نه نفع رسولی شي او نه نقصان رسولی شي دا به ته کلمه که ته وایې چې جي دنیا کې کامیابي حاصلومه نو ته به د انسان عقیده ختمه کړي دا انسان که دې تا ته فایده در رسوي قسم بالله که الله نه یې غوښتې نشي در رسول او که دې تا ته نقصان رسوي د انسان نه به تا پاتې یاره جي ته د پلانکي نه یېرېږم نو زه یو جمله وایم کوم انسان چې د بل انسان نه یېرېږي د انسان کې ایمان نشته مسلمان چې د مسلمان خو داسې دی چې دی په یو وخت د زرو افرادو سره جنګ کوي دا د ایمان دی او که مسلمان بزدله شو که مسلمان کې بزدلي پیدا شوه او ایمان دا د کې بزدلي پیدا نشي دا د ایمان کمزوري شي چې ایمان کمزوري شي انسان کې بزدلي پیدا شي او چې ایمان قوي د انسان قسم بالله که هغه انسان د ماسیوا درم نه د بل چا نه یېرېږي هغه ته پته ده چې خالق دا زما خالق پیدا او نقصان رسول ولی ما خبره دې پورې کوله چې توکل په الله باندې پیدا شو